بسم الله الرحمن الرحیم. په ننداره چینل باندې د حسن سفر اوریدونکو او کتونکو نن د حسن سفر په 21مه حصہ کې او د غنی بابا د رومانیت متعلق چې کوم تصور دی د هغې په دویمه برخه کې ستاسو د وړاندې حاضر یو. د موسم داسې بدل شو نو مونږ نن د نننې پروګرام لږ ډیفرنٹ په دې کوو چې دا د عزیز جان پر هغه باندې وایي چې بهر آوټ ډور یې کوو نو آوټ ډور مونږ په خپل ځای کې کېناستو آوټ ډور دا پروګرام کوو نو که لږ ډېر څه شور یې پکې نو د هغې نه به مونږ تاسو نه په ایډوانس کې معذرت کوو. د رومانیت متعلق چې کوم عام تصور زمونږ خلکو اخیستی دی که هغه په اردو لټریچر کې دی او که په پښتو کې دی نو رومانیت د دغې نه اباو د دې نه بیونډ دا په ادبي اصطلاح کې یو خپل معنویت یو خپل مینینګ دا لري. عام مینینګ دا دی د رومانیت متعلق د عام خلکو چې د ګلو بلبل او دا څیزونه خو مونږ به نن څنګه چې په هغه تیر شوي پروګرام کې ویلو چې مونږ به د دې چې کوم هغه اجزای ترکیبي دي چې کوم مونږ راټول کړي دي تاسو ته ما د هغه بکس ریفرنس هم درکړو چې د دغه کتابونو نه چې کوم په دې باندې ډېر اوتھنټیک او کلاسیک ریفرنس دی د هغه کتابونو نه مونږ چې د دې کوم اجزای ترکیبي دي چې کوم شیزونه یو شاعر نه یو نثرنګار نه یا یو کریټیک نه یو تنقید نګار نه د ده نه رومانټیک جوړوي نو دغه حواله باندې مونږ یو پس منظر شروع کړو چې د یونان دې ځای ته مونږ را رسېدلي وو چې د یوناني او لاتیني ادب ډېر زیات ټرانسلیشنز په اکراس د یورپ دا شروع شو او کم چونکې هغه خلکو د رومن سیولایزیشن په وخت کې د یوناني او لاتیني ادب چې کوم غټ غټې نامې دي نو هغوی د ادب د فلسفې د سوشل ساینسز یا ایون مونږ وایو د نیچرل ساینسز هغه څیزونه د هغې هغه چې کوم اسپیکټس وو هغه خپل کمال ته رسولي نو د دغې د وجې نه راتلونکي ټولو خلکو دپاره دا یو اګزامپل و یو مثال جوړ شوی و او څنګه چې دا نشاط ثانیه شروع وه نو په نشاط ثانیه کې په رینسانس کې د ټولو نه غټ سپیرټ چې و نو هغه د ټرانسلیشنز و او مونږ دا هم ویلو چې څنګه لکه د اوسني وخت کې چې کم سیولایزیشن هم ډېر زیات پرومیننټ وي غټ سیولایزیشن وي نو دغه سیولایزیشن هغه فالو کول دا د وخت دپاره د یو پراید او د فخر یو خبرې لکه یو وخت کې پرشن لټریچر او بیا عربیک لټریچر د عربیک ډېر زیات ورډز داسې دي چې هغه په مختلفو ژبو کې لکه چونکې د هغوی سیولایزیشن هغه وخت کې په پیک باندې نو د هغه وخت چې کوم کلاسیک لټریچر پاتې شوی دی نو د هغې ټرانسلیشنز دا ټول ټرانسلیشنز په مغرب کې د لاتینی یونانی د عربي د فارسي دا چې څومره و د دې ټرانسلیشنز و خو غټه برخه چې کومه وه نو هغې کې د یورپ د خلکو دپاره کومه چې انډرسټینډیبل وه نو هغه د رومن سیولایزیشن نه پس د یونانی او لاتینی ادب مطالعه وه. د یونانی او لاتینی ادب دومره لویه پیمانه باندې ټرانسلیشنز وشو چې د خپل دغه ځایونو چې کوم انډیجنس ادب لکه د کلاسیک لټریچر یو غټه پهلو دا ده چې په دې کې اوبجیکټیویټي وي. د اوبجیکټیویټي دا مراد دی چې په هغې کې مونږ ته یو خارجیت چې څه ته وایي چې مونږ ته یو ادیب یو شاعر یو لیکوال یو فلاسفر دغه خپل پکچر په هغه ټولو څیزونو کې غایب وي او د اوبجیکټیو ورلډ د بهر دنیا خبره کوي دی پکې د هر څوک چې هر یو رایټر چې وي یا هر یو نثر وي که د نظم وي د هغوی پکچر پکې ډېر کم ښکاري او د معروضي د بهر دنیا پکچر په هغې کې دغه اوبجیکټیویټي ده نو دومره زیات دغه اوبجیکټیویټي سیوا شوه چې په هغې کې بالکل هغه چې کوم د هغې لیکونکي هغه پکې غیب شو. بیا د کلاسیکي ادب یو بله غټه خبره دا ده چې په هغې کې میټر او مینر
دوه څیزونه چې د کوم څیز متعلق خبره کوي نو سبلایم غټ غټ تیمز په کومه طریقه باندې چې کوي نو هغه طریقه هم ډیره زیاته بالکل لازم ست چې مونږ تللې طریقه وایو هغه تللې طریقه وه په هغه هر څیز کې لکه یو خراش تراش او د هغې هغه چې کوم فریم و هغه فریم کې هغه څیزونه راوستل دا د کلاسیکي ادب نو دوه غټې خبرې وې میټر و په هغې کې او مینر و خو چونکې مونږ ته دا پته ده چې د هر ادبي تحریک چې وي نو د هغې د سماجي حرکت سره د سوشل چینج سره د سوشل موومنټ سره څنګه چې مارکسي نظریه ده چې د هر یو معاشرتي سماجي تحریک په لمنه کې د هغې د لمنې لاندې د هغې په غېږه کې نور چې څومره دغه دي دا څه ته چې مونږ ایون ایتکس ووایو څه ته چې مونږ نور څومره ټرینډز ووایو څومره رجحانات چې دي هغه ټول رجحانات هغه د معاشرتي دغه سماجي بدلونه د هغې د وجې نه کیږي نو دغسې د رومانوي تحریک چې کلاسیکي تحریک چې کوم نو د دې نه چې دا رومانوي تحریک جوړېده نو دا داسې په یو ځای باندې نه دی شوي د دې فیزز و په کلاسیکي ادب کې دوه خبرې وې میټر او مینر نو چونکې ټرانسلیشنز ډور نه شوي چې د خلکو هغې نه یو آیډیل فارم ته رسولي هغه بالکل د هغې یو ایډوریشن او د هغې یو پرستش یې کو د ګریک او لیټن د رومن لیټریچر به ورته مونږ مجموعي طور وایو چونکې رومن سیولایزیشن د دغه دومره غټه پیمانه باندې د دغې خلکو په لاشعور باندې د دې اثر د مغربي لیکوالو چې دغه خلکو ته دا یو ډیره زیاته د فخر او د لویوالي خبره ښکارېدله چې مونږ دغه اسلوب دغه طریقه او دغه مینر او میټر دا دواړه فالو کو خو میټر فالو کول دا چې کوم دی نو دا د انسان د بس کار نه دی نو څه وشو داسې وشو چې د کلاسیکي ریوایول په دغه دور کې د خلکو داسې یو طبقه پکې پیدا شوه د رایټرز یو داسې کلاس پکې نوی پیدا شو چې هغوی طریقه همغه د کلاسیکي ادب والا هغه فالو کړې وه خو میټر ورسره هغه نو مینر ډېر زیات سبلایم و د ویلو طریقه ډېره سبلایم وه او آن د ادر هینډ میټیریل چې کوم و هغوی سره ډېر زیات لکه د مثال په طور باندې په هغې کې به ګاډز و ګاډسز به و پکې انجلز به و پکې او ډېر څه سوپر نیچرل غوندې د انسان دپاره چې کومه مافوق الفطرت به ورته مونږ سوپر نیچرل چې ماورای فطرت چې کوم څیزونه نو هغه ټول څیزونه په دغه کینوس کې د راوستلو کوشش کوو بیا چې کله د نیو کلاسیسیسټ چې دي نیو کلاسیسیسټ دا یو داسې طبقه را پیدا شوله چې په انګریزي لیټریچر کې لکه دا الیگزینډر پوپ ټایپ خلک دا د دې هغه ایکسپوننټس دي د هغه پیش کوونکي دي د هغه ریپرزنټیټیوز دي نو دوی په داسې طریقه باندې دا د کلاسیسیزم هغه روح نشو نیولی او مینر د هغې د وینا طریقه یې رانیولې شوه نو دغه وخت کې دا کومه طبقه چې پیدا شو دا نیو کلاسیسیسټ و نیو کلاسیسیسټ هم دا ادبي تحریک د 1660 نه واله تر د 1780 پورې دا تحریک مونږه مخکې هم کیدای شي چې ویلي چې دغه وخت په دغه ځای باندې خور ور دی د دې تحریک د نیو کلاسیکي ادب دا د ملګرو دپاره چې څوک پې پوهېدو کوشش کوي د نیو کلاسیکي ادب بیا دا خاصه وه چې په هغې کې تیم چې کوم نو هغه ورکوټې خو او کله ناکله داسې به وشو چې تیم به دومره زیات ورکوټې او د وینا طریقه به دومره زیاته لویه وه چې د هغې نه یو ټوقه یو مسخره غوندې به بنده ته ښکارېدله خو به هر حال دا چونکې مونږ ووایو چې د سماجي تحریکونه د دې نه ټول تحریکونه راوچتېږي دې سره یو دا وشو چې خلکو هغه خپله انډیجنس ایکسپیریمنټس په هغې کې لکه مونږ که داسې نماینده کسان د دې دغه وګورو نو په هغې ټولو کې خو هغه تفصیل کې نه ځو ځکه چې بیا به زمونږ دا موضوع د غني بابا په حواله باندې ډېره زیاته خوره شي خو صرف دونه ده چې په نیو کلاسیسیسټ کې هغه د تصور هغه پرواز هغسې نه و بله دا خبره ده چې د دې نیو کلاسیکي ادب خلاف یو ریوولټ شو
ریوولټ دا وشو چې کوم څیزونه لکه د خلکو د دلچسپۍ وو نو هغه د دلچسپۍ موضوعات پکې ډېر زیات کم شو. دغه اکثر د ایلیټ کلاس متعلق دغه تیمز وو. نو خلکو د دې خلاف چې کوم رایټرز وو عام خلک دغه رایټرز د دې خلاف یو ریوولټ وکړو او د دغې په بنیاد باندې بیا رومانیت راغی. نو رومانیت په ډېرو څیزونو کې لکه د دې چې کوم هغه ایسنس دی هغه کوم د دې ماهیت دی نو هغه ماهیت یې دا دی چې د کلاسیسزم دې کې اوبجیکټیویټي ده خارجیت دی پکې او په رومانټکس کې د ټولو نه لویه خبره چې کومه ده نو هغه په دې کې داخلیت دی په هغې کې سبجیکټیویټي ده یو خپل ذاتي خبره کول د خپل ذاتي مشاهده ذاتي تجربه د دې په حواله باندې او داسې یو وخت راغی چې د کلاسیکي ادب صرف سیمبلز پاتې شو نور کلاسیکي ادب د منځه لاړ د نیو کلاسیکي دور کې تینا میټر لاړ مینر پاتې شو نیو کلاسیکس نه پس چې کوم رومانوي ادب بیا دغلته په وجود کې راغی نو د هغه رومانوي ادب د هغې بیا هغه ټول هغه مونږ چې که څه ته ووایو چې د هغې هغه ټول فریم بدل شو د هغې هغه د کتلو انداز هغه هر یو څیز بدل شو. په دې باندې زه تاسو ته یو کوټ وایم ای جے کډن هغه په خپل یو په هسټري د لیټریچر هسټري کې هغې کې خبره کوي چې رومانټیسزم د کلاسیسزم د هغه اصولو قواعدو خلاف د هغې یو بغاوت او وایي چې رومانټیسزم was marked by a rejection of the ideals and rules of romanticism د هغې یو رد و and new classicism and by an alternation of the need for a freer more subjective expression of passion pathos and personal feelings no personal feelings شو pathos هم personal feelings the expression of passion شو spontaneity شو پکې نو په د خراش تراش نه خبره برجستګۍ ته راله بیا برجسته چې څه څیزونه راتلل مخې ته نو دغه وخت کې د رومانوي ادب هغه څه ته چې مونږ وو چې د هغې هغه خورېدله یا د هغوی هغه نشونما دغه وخت کې شروع شوله. دغه وخت کې د رومانیت چې کومه مرکب اصطلاح ده چې دې کې کوم ډېر زیات څیزونه راټول شوي دي نو د هغې متعلق که مونږ ووایو چې د هغې په اجزا کې څه دي نو د هغې په اجزا کې مونږ کوشش کوو چې خپل دغه موضوع له واپس راشو نو د رومانټیسزم په دغه اجزای ترکیبي کې کم اجزا دي هغه تاسو سره شریکو. په دغه اجزای ترکیبي کې د ټولو نه وړاندې په رومانوي ادب کې د نیچر سره یو جوړه مینه او نه صرف مینه بلکې دې سره یو کنیکشن یو ربط د رومبې جز دا دی چې رومانټکس دوی به د فطرت سره د دې سره به یو جوړه مینه لري او د هغې سره به د نیچر سره به د دوی یو ربط وي. دویم وجودي فطرت دا فیزیکل نیچر چې دی د فیزیکل نیچر لا دوی یو سوپر نیچرل لکه سوپر نیچرل دا څیزونه مونږ ایکسپلین کوو خیر دغسې د تشویش خبره ورته نه ده چې دغې له یو سوپر نیچرل تصور او یو تخیل بخلی وجودي فطرت ته یو مافوق الفطرت تصور او تخیل بخلی دا به مونږ ایکسپلین کوو دا دویم جز شو. درېیمه بیوټي څه شی دی دا خو مونږ ویلیم دي او د بیوټي په د هغې اپریسیشن کول او هغې مسلسل د هغې یو ثنا ویل د حسن ثنا ویل دا د دې درېیمه حصه ده. بیا څلورمه حصه چې ده نو هغه بیوټي حسن دا په حیرت کې ډوبول چې حسن دا مونږ آسان کړي دي کوشش هم دا کړي چې دا ټول څیزونه زمونږ په ذهن کې د وجې نه هم دا اجزا جوړ کړي دي جوړ کړي هم نه دي راټول کړي هم دي چې بیوټي په حیرت کې ډوبول او پنځم نمبر د فزیکل ورلډ نه د یو فرار کوشش اسکیپیزم دا په رومانیت کې یو غټه خبره ده چې اسکیپیزم به په دې کې. شپږم نمبر پکې نوسټلجیا ده ماضي پرستی هم تاسو وګورئ لکه مونږ په عام جون کې موږ ګورو نو کله چې
when we have nothing to say about ourselves, we try to take a refuge in the past. چې کله موږ سره د وینا لپاره سنینو موږ خپل ماضي کې یو پناه اخلو. لکه اکثر تاسو وګورئ خلکه ډېر ښه ژوند تېروي، ډېر د سهولت ژوند تېروي، خو دا ماشوموالي ژوند هغوی ته دا ورته داسې بس یو ژوند ښکاري چې دی کې دا چل به دا هغه ټولې ښې خبرې ورته د ماشوموالي د ژوند یاد دي. نو دا هر یو انسان کې دا رومانیت دا په خپله موجود دی. نوسټلجیا ماضي پرستي دا پکې وي، او بله پکې په 9 نمبر باندې د تصور یا د خیال برجستګي څه ته چې سپونټینیټي وي، سپونټینیټي وي پکې. بیا پکې میلوډي وي. په 8 نمبر په نظم کې په دغه کلامونو کې چې کوم رومانوي کلام وي نو په هغې کې میلوډي وي، ترنم وي پکې، یو په ویلو کې، په اورېدو کې، په رایمز کې، په د هغې هغه چې کومه قافیه ردیف نو په هغې کې یو موسیقیت وي. 9 نمبر چې امیجنیشن، فینسیز او امیجنیشن، دا د دې ادب د تخلیق بنیاد، د تخلیق د رومانوي ادب د تخلیق بنیاد هغه تصور او تخیل دی. او 10 نمبر څنګه چې مونږ وویل دا په اخره کې ځکه ووایي چې په دې باندې به بیا لږه خبره ډېره کوو، هغه کې سبجکټیویټي ده. سبجکټیویټي داخلیت، لکه مونږ وویل چې کلاسیک څومره وو هغوی به د بهر دنیا خبرې کولې، او د رومانټکس چې کومونو دوی داخلي یا سبجکټیویټي په دوی کې. خو د دې دا مطلب بالکل نه دی. مونږ مخکې ویلي دي چې زما کم خیال دی او یا زما سره زما هم نظره چې کوم ملګري دي د هغوی چې کوم خیال دی، نو دا دی چې په یو کلام کې هم رومانوي او کلاسیکي نه صرف په یو رایټر کې بلکې په یو کلام کې هم دا دواړه اسپیکټس دا پکې شاملې دي شي. دا هغه بنیادي د رومانیت هغه اجزا دي چې کوم د یو ادیب د تخلیق دا احاطه کوي چې د لکه که مونږ دې ډیفاین کوو په یو سوانچه کې چې نو دې په کومه سوانچه کې راځي، د دې رومانټک دی یا کلاسیک دی، خو دا دواړه مکس هم کېدی شي. یو رایټر دی هغه په یو وخت باندې کلاسیکي انداز وي، بل وخت کې رومانوي انداز وي، یا ایون په یو نظم کې. دا به مونږ د بابا په د کلام د رومانیت متعلق چې کم خیال دی نو په دې کې به انشاءالله وروسته هم په دې باندې مونږ دا خبره به پې کوو. مونږ که د غني بابا د کلام د رومانیت دا پهلو ولټو نو دا رومانیت راته په یو ډېره لویه حصه باندې خور ور ښکاري، ځکه چې غني بابا پخپله وایي چې انسان که ډېر زور وتې نه شي د خپل ځانه، دی د خپل ځانه چې کوم دی نو نه شي وتې، دی د خپله که هر څومره دی لکه انسان به څونه ابجکټیو شي، انسان ابجکټیو لکه د وخت لپاره کېدی شي، دی به څونه ابجکټیو شي، څونه به دی د بهر هر څه څیز چې دی هغه د پرسنل ابزارپشن دی، دی کې به دی خامخا انوالو کېږي. نو دغسې د غني بابا په ادب باندې د غني بابا په کلامونو هم دا دومره یو ښکلی انداز سره د رومانیت په یو منفرد انداز سره رومانیت غني بابا د هغې یو ایکسپریشن کړی دی چې زما خیال دا دی چې که مونږ دا ووایو نو دا به غلطه بالکل نه، دا به وروسته کلامونو نه مونږ ته ښکاره شي دا چې غني بابا رومانیت له هم د نور ادب په شان دی، چونکې د هغه انداز داسې و چې هغه وي د هغه نه خپله څه داسې د دغه استازې نو د نظم استازې نو په خپله لار باندې روان و، خو په خپله لار روانې بې استازه غوندې که نه، لکه هغه په خپله لاره باندې بغیر استازه روانو، نو دی له بیا داسې یو عجیبه رنګ یې وربخلی دی رومانیت ته چې هغه د غني بابا خپل رنګ دی، هغه رومانیت باندې اثر کړی، رومانیت په دا اثر نه دی کړی. مونږ په دغه چې کوم یو ټچ سټون هم ځان ته کېښود د چې کوم 10 اجزا دي، نو اوس که مونږ د یو جزء مونږ بیا لکه یو څېړنه کوو او ګورو د غني بابا په کلام کې، نو نیچر د غني بابا په کلام کې یو ډېر زیات لوی او یو حسین انداز سره د هغې ایکسپریشن کړی دی، او د هر یو رومانوي شاعر دپاره
د فطرت رنګونه که هغه ستوري دي که سپوږمۍ ده که وریځې دي که اسمان دي شین که نور دی که باد دی که باران دی که د بوډۍ ټال دی که شینکۍ ده که سیندونه دي لښتي دي که سمندرونه دي که دریابونه دي که د ګلونو مختلف رنګونه دي چې هر یو څومره څیزونه دي که مرغۍ دي که زناور دي دا هر یو څیزونه د نیچر د یو موډ د هغې یو ایکسپریشن کوي. خو د غني بابا چې کوم انداز سره بیا د فطرت ته خپل رنګ وربخلی دی او د سوچ په هغه خپله ډانچه کې چې دا فطرت څنګه سمو کړی دی نو هغه یقینا زما خیال دی چې دا یو ډېر زیات یو ځانګړی یو ډسټینګویشډ یو امتیازي رنګ دی د هغه. او موږ ویلو چې لکه دا نیچر لکه د هر یو مونږ خپل ځان ته وګورو مونږ څه پویټس نه یو څه داسې لوی سوچ والا خلک نه یو خو که وګورئ نو د بنده ژوند کې د پړاوونه خامخا راځي د غني بابا په ژوند کې هم د فطرت دا پړاو دا دغه سوپر نیچرل او بیا دغه میټافیزکس ته د تلو لپاره دا ړومبی پړاو یو یا که وروسته ژوند کې هم دی دا نه ده چې ګینې خامخا سړی بوډا شي نو هغه به د نیچر نه سوپر نیچر نه دا سیزونه خو مونږ کې ابزارب کېږي دا څومره سیزونه چې مونږ د آل اراوند د ځان نه وینو نو داسې نه ده چې ګینې دا مونږ وکتل او بس دا خبره وه ختم شوه ځکه چې وی آر نټ ماشینز وی آر بایولوجیکل هیومن بینګز زمونږ هر یو څیز زمونږ شعور زمونږ تحت شعور زمونږ لاشعور د ټولو څیزونو کې دا د ټولو فیکلټیز کې دا هر یو څیز دا را جمع کېږي سټور کېږي نو دغسې دا د نیچر مینه ده. نو د غني بابا ړومبی پړاو چې کوم نو هغه د فطرت یا د فطرت سره دا مینه چې وه نو دا مونږ که ووایو چې دا د هغه د راتلونکي وخت لپاره یو داسې پړاو چې وروسته بیا نور ډېر لطیف او نازک او داسې انداز یې ورکړی دی چې هغه هم صرف د غني بابا کیدی شي. د فکر د سفر د داخلي احساس وروسته کلامونو کې یو بل رنګ بیا وموني. د رومانیت دغه احساساتي ټال دا پړي چې دي د نورو شاعرانو نه بدل او منفرد د غني بابا په دې دي چې د فکر د خیال یو داسې زانګو جوړه کړي چې په هغې کې ځان سره خپل لوستونکي اورېدونکي دا ټول ځان سره زنګوي لکه د مثال په طور باندې یو ډېر ښکلی د فطرت متعلق او بیا په فطرت کې دی چې کله هغه د دغه یو لانګینګ دی یو اسپایریشنز دی چې کاش چې وې زما په لاس کې د وریځو فرشتې کاش چې وې زما په لاس کې د وریځو فرشتې ما به هر وخت ښکلې سپینې لړې راوستې هر ماښام به مې جوړولو په قبله د بوډۍ ټال هر ماښام به مې جوړولو په قبله د بوډۍ ټال هره ورځ به مې ستایلو د اشنا د زنې خال. تاسو وګورئ همدا د فطرت سره هغه جوور ربط او مینه یا د هغې دپاره چې کوم یو لانګینګ دی یو کومه د دغه یو ډېر ډیپر خواهش دی نو هغه په داسې کلامونو کې مونږ ته ځای په ځای یا داسې اکثر وشي چې دی یو تصویر جوړوي مونږ وو چې د فطرت سره خو په هغه فطرت کې هی از نیور ایبسنټ یا خو دی په خپله په هغې کې شامل دی او یا پکې کتونکی دی لکه یو بل نظم یې ډېر ښکلی مزیدار ساده نظم د عشق نور د کلام عنوان دی د اسمان د سوري لاندې او د ستورو مشغولا کې د اسمان د ستوري لاندې او د ستورو مشغولا کې تاسو زموږ د تنظیر اوازونه هم پکې د نیچر خبره مو کړه نو کیدای شي هغه هم مست شوي هغه هم پکې اوازونه را شروع کړه د تنظیر اوازونه هم پکې راغلل د اسمان د سوري لاندې او د ستورو مشغولا کې د یخ سیند په غاړه ناستو دوه یاران مشغول سلا کې د سپوږمۍ زړه شو خوشحاله په خندا یې لاس که پورې د عشق نور یې هر ځای خور که په بلبل کې په لالا کې خوشحالۍ وزرې وکړې چې د زړه د باغ سیل وکړي لکه دا هم پکې انجوای کې ښه دا پکې د بیا یو رنګ شو خوشحالۍ وزرې وکړې چې د زړه د باغ سیل وکړي او دا دواړه یاران ښکول کړي
د سرو ستورو مشغولا کې تاسو وګورئ دا ټول یو څومره یو یونیک غوندې سیند غاړه ده د سپوږمۍ رڼا ده دوه یاران دي ما تاسو ته ووایي چې هی از نیور ایبسنټ داسې منظر کې دی یا پکې پخپله ناست دی او یا پکې کتونکي د دې پخپله یو اډینس دی او دا دواړه یاران ښکول کړي تاسو وګورئ بیا موږ وویل چې ربط د نیچر او د انسان ربط نو ربط پکې څه دی لکه د اسمان د سوري لاندې او د ستورو مشغولا کې د یخسین په غاړه ناستو دوه یاران مشغول سلا کې د سپوږمۍ زړه شو خوشحاله اوس دلته یاران دي هلته سپوږمۍ ده د سپوږمۍ زړه شو خوشحاله په خندا یې لاس که پورې د عشق نور یې هر ځای خور که په بلبل کې په لالا کې خوشحالۍ وزرې وکړې لکه نیچر هم خوشحاله دی چې دا دوه یاران یې صحیح کړو نو نیچر هر یو آبجکټ د نیچر چې کوم دی خوشحاله دی خوشحالۍ وزرې وکړې چې د زړه د باغ سیل وکړي او دا دواړه یاران ښکول کړي د سرو ستورو مشغولا کې تاسو موږ وویلې چې لکه نه صرف نیچر سره یو جوخت یو هغې سره یو کنیکټیویټي هغې صرف مینه نه بلکې کنیکټیویټي هم پکې ده ویر چې کوم ځای کې غني بابا خامخا بطورې یو یا خو پکې دی کې د خپله حصه ده دغه ځای او یا د هغې یو کتونکی دی دا اندازې بیان د عام رومانوي شاعر د انداز نه یو بالکل مکمل جدا انداز دی تاسو وګورئ چې په دې کې مونږ وګورو دې نظم ته مونږ وګورو د وړوکي شان نظم ته نو په دې کې مونږ ته د یو وړوکي شانتې د افسانې یو تیم ښکاري لکه دوه یاران دي نو څنګه چې د کولریج هغه قبلای خان پویم دی چې په هغې کې سجسټیویټي ده نو که دې کې مونږ وګورو نو لکه دې کې اوس دا سلسله کې مشغول دي داسې څه سلا ده چې په هغې کې سپوږمۍ هم چې کوم دی ورته خوشحاله شوه حسن هم خوشحاله شو په خپله خوشحالي خوشحاله شوه داسې څه مشوره دوی کوله څه سلا دوی کوله او د بره نه پې هغې د خپلې مینې او د هغې چې کوم اظهار و د مینې نو هغې پې د رڼا په شکل کې په دې یارانو خور کړ او ستورو هم ورته کتل ټول تاسو وګورئ په دې کې د ده انداز بدل په څه دی د غني بابا د ده انداز بدل په دې دی چې دی دلته تاسو وګورئ نو د یو وړې افسانې یو تیم هم مونږ ته په دې کې ښکاري د غني بابا د رومانوي کلام یوه غټه خاصه دا هم د یو خصوصیت یو فیچر دا هم دی چې په ړومبۍ حصه کې دی یو سټیج جوړ کړي یو آبجیکټیو ورلډ دی یو داسې سټیج جوړ کړي او بیا په هغې کې د هغه سټیج پوره ډسکرپشن مونږ ته ووایي چې څه چلو او بیا په هغې کې سبجیکټیولی دی په هغې کې شامل شي دا خبره تاسو ته اسانومه چې لکه مونږ که د کائنات د ټول نظام ته وګورو نو لکه هغه ستة الایام چې کوم دی هغه کوم ورځو کې چې الله تعالی د کائنات جوړ کړو نو ړومبۍ یو سټیج جوړ کړی والا انسان د دنیا سټیج د حضرت آدم علیه السلام د بیبي حوا راتللو دلته خو دلته ړومبۍ د ځمکې سټیج ورته تیار و نو بیا قیصه شروع شوه دغسې په رومانوي ادب کې بیا د غني بابا خاصه دا ده چې دی کله داسې غاټ سوالونه راپورته کوي نو ړومبۍ د هغې دپاره یو مزیدار داسې یو سټیج مونږ له په ذهن کې راولي چې داسې یو پکچرسک سین داسې جوړ کړي د یو تصویر یو رنګ داسې جوړ کړي او د هغې نه پس دی بیا مونږ ته خبره کوي چې کلاسیکي سوالونه راوچتي په دغه رومانوي انداز کې چې کوم یو سبجیکټیو حصه ده د کلام او بیا ورپسې دویمه آبجیکټیو حصه ده لکه د مثال په طور باندې زه به بیا د دغه نظم په حواله باندې راشم دغه یو کلاسیک اگزامپل دی اساسي نظمونه داسې دي چې د هغې حواله زه که دغه کوم نو هغه بیا ډېر زیات لږ داسې د عامو کتونکو اورېدونکو لپاره کیدای شي لږه پیچیدی نو زه کوشش کوم چې کوم څیزونه یا موږ ډسکس کړي دي یا داسې عام فهمه شوي دي زموږ په دې پروګرامونو کې چې د هغې نه لکه اوس یو نظم دی چې شپه وه د سپرلي ژوند رپېدلو په ګلونو کې ټول جهان روښانه و موږ وایي چې ړومبۍ دې سټیج جوړوي شپه وه د سپرلي اوس دا آبجیکټیو دنیا بار شپه وه د سپرلي ژوند رپېدلو په ګلونو کې ټول جهان روښانه خو
و تیاره زما خیالونو کې. تاسو وګورئ د دې دواړو ربط، سبجکټیویټي اوبجکټیویټي او ښکلې د سپوږمۍ رڼا د مینې د اواز په شان. روح یې د ژوندون نیوه د حسن په دامونو کې. دا اوس د بهر ځای یو سټیج دی چې په هغې کې داسې یو منظر جوړ دی چې د سپوږمۍ رڼا د مینې د اواز په شان ښکلې پوست اواز پسته رڼا. روح یې د ژوندون نیوه د حسن په دامونو کې. نو دا ښکلې سټیج ړومبې دا تیار شو او د سپرلي شپه ده، سپوږمۍ ده، د ګلونو د بوټو د دې خوشبویي ده په هر لور باندې خوره ده. او دغه سټیج باندې په دغه ځای باندې د غني بابا یو دنیا ورته ښکاره شوې ده د ځان نه بهر. بخښنه غواړم. او بیا په دغه دنیا کې دی راځي او نور سوالونه کوي چې هر ځای کې یو دته پکې په تیاره او د تیارې او د رڼا دغه ظاهري تضاد او بیا د هغې نه رڼا راایستل او د هغې نه یو جواب راایستل. نو لومبې دغه سټیج تیار شو. بیا د دغه سټیج نه پس دا مونږ وویلې چې دا نیچر لومبې چې نیچر د نیچر سره کنیکټیویټي لکه دا د رومانیت په حواله باندې مونږ خبره کوو. نو یو وجود د بل وجود د موجودګۍ سبب وي. که تور وي نو سپین دی، که سپین وي نو تور دی، که خوشرنګي ده نو بدرنګي ده، که بدرنګي ده نو حسن دی، دغسې که شپه ده نو ورځ ده، که تیاره ده نو رڼا ده. د هر یو څیز یو ضد موجود دی. او د ضدونو په دې سټیج باندې غني بابا لکه د خیال په لینده باندې د کلاسیکی سوالونو د مارغه د دغه ښکار کوي او دغه جواب دله بیا څوک ورکوي. دغه جواب هم دله نیچر ورکوي. د نیچر یو آبجکټ دله دغه څیزونو جواب ورکوي. لکه مونږ دغه نظم دغه ړومبی حصه چې ویلې نو په دغه کې یو سټیج او د غني بابا دا واحد انداز دی. د نرګس بوی کې پیلې د سپوږمۍ د شغلو جال دی. دا بل ځای کې وایي د نرګس بوی کې پیلې د سپوږمۍ د شولو جال دی. پکې پروت یو لیونی دی چې منصور دی که بلال دی. غرض دا چې دا سټیج جوړول ځان له څه مقصد نه دی بلکې په دې باندې وروسته د خیال اسونه زغلول دغه مقصد دی. اوس دغه سټیج دی هر ځای کې رڼا ده، د سپوږمۍ رڼا ده، خو یو ځای کې تیاره ده. هغه کوم ځای دی؟ هغه د غني بابا خپل سوچ او خیال په دغه کې تیاره ده. نو بیا وایي چې ما ویل ژوندون څه دی؟ یو جنجال چې معنی نه لري، بې مطلبه درد لړلي اور کې او غمونو کې. مطلب دا چې غني بابا هر وخت د کلاسیکي سوالونو جوابونو کې د معروضي فطرت د اوبجکټیو نیچر یو وجودي مونږ ته چې څه د یو وجودي شاعر په حیثیت یې دغه سوالونو جوابونه لټولي دي. رومانټیک که مونږ وګورم د غني بابا ما تاسو ته وایي چې دی یو بلینډ د دې څیزونو یو بلینډ داسې یو واټ وی کین کال یو مکسچر خو ورته نه شو ویلی. دغه ټکي ما ته لږ داسې ډېر میکانیکل غوندې ښکاري. خو غني بابا یو دوه څیزونه ګونجي کي، رومانیت او کلاسیکیت، او بیا د هغې نه د خپل سبجکټیویټي په زور باندې د خپل تصور تخیل په زور باندې د هغې نه یو مینینګ روباسي. ما ویل ژوندون څه دی؟ یو جنجال چې معنی نه لري، بې مطلبه درد لړلي اور کې او غمونو کې. نو بیا د دغې سوال په جواب کې دی روان دی. اوس دا سټیج دی، دا یو ځای کې سټیج جوړ دی، د سپوږمۍ رڼا ده، دلته تیاره ده. بیا سوال وشي کلاسیکی انداز باندې یو سوال وشي. نو بیا دغه دې سټیج نه راکوز شي دی او دغه سوال په جواب پسې دی روان شي. نو چېرته لاړ شي؟ کوز شومه چمن ته د لښتي غاړې له لاړمه، کوز شومه چمن ته د لښتي غاړې ته لاړمه، ساس کې له د ژوند مې کته کور چله سیندونو کې. تاسو وګورئ لکه ماته یو بلینډ دی، یو ډېر منفرد بلینډ دی. او د سوال د جواب د موندلو دپاره دی په خپل خیال کې هغه وخت کې موسکی شي چې کله ورته د ډیزایر هغه ډیزایربل جواب ورته ملو شي. څنګه دی اوس د لښتي غاړې له راغی نو حسن باغ کې وخاندل، د هر سوالې جواب وکړو. ژوند شو لکه ناوې د امید په سرو ګلونو کې. هغه
سرې غوټۍ چې په خدمت هغه سرې غوټۍ چې په قسمت کې اسپړدل نو غوټې شوې د باد لاړې خورې شوې په بادونو کې تاسو ګورئ نیچر د سره په لکه نیچر از ټیکنګ پارټ with him in his quarry او هرې ذرې چغه کړه چې ژوند دړون دیوانه ده نه د غم قصه بندي د اور په زنځیرونو کې حسن دی بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی د فانی مکان کې بل مشال د لا مکان دی یو د ګلاب مخ کې چې ښکاره کم جوابونه دي نشته یو هم نشته د منطق په کتابونو کې تاسو ګورئ سټیج دی بیا رڼا او تیاره رایوځای شوي دي مړاوې غوټۍ دي هغه ټول څیزونه یو ریبرت وکړي هغه راوچت شي او دغه یونیورسل کوېسچنز کوم چې د کلاسیکي ادب خاصه ده د هغې جواب ورله همغه موږ ویلو چې د نیچر سره یو جوره کنیکټیویټي ساتل د غني بابا د رومانیت د رومانوي کلام یوه غټه هڅه ده تر اوسه پورې زما خیال دی چې همدومره په دې یو اسپیکټ باندې انشاءالله په دا حصه چې ده نو دا ډېره زیاته داسې مهمه په دې ده چې په دې باندې ډېرو خلکو کار کړی دی خو څنګه چې زموږ نه به خلک مطمئن دي داسې موږ د هغه خبرې نه ډېر زیات مطمئن ښکاره نه شو چې هغوی یې داسې ډېر زیات سطحي غوندې او سوپرفیشل لیول باندې دا سیس کتلی دی جوور نظر باندې کوم چې د غني بابا تقاضا نه ده کتو هغسې نه دي انشاءالله بله هفته به که ژوند و خیر و او الله مقرر کړه نو بیا به ستاسو د وړاندې حاضرېږو څنګه چې زموږ د پروګرام اکثر کله نه کله پکې رانه میس شي د هغه وخت د وجې نه خو چې څنګه زموږ یو فیچر دی چې په اخره کې د منتخب کلامونو کې د یو منتخب وړوکې شانتې نظم مونږ یې دغه کوو ریسایټ کوو یې وایو نو وایي چې څه و چې هېڅ نه و نه سبا او نه ماښام و څه و چې هېڅ نه و نه سبا او نه ماښام و نه رب د چا رب و نه بنده د چا غلام و بس یو بې پایانه عاشق رک په خپل خمار کې بس یو بې پایانه عاشق رک په خپل خمار کې خوب د خپل وصالو په ښایسته شونډو د یار کې د بلې هفتې ورځې پورې تاسو نه اجازت غواړو په لوی الله سپارو د الله په امان